دولسمه سپاره سلورم رکو سوره هود سلورم رکو. دولسمه سپاره سلورم رکو سوره هود سلورم رکو. بسم الله الرحمن الرحیم وأوحي إلى نوح وهو شونهت أنه لن يؤمن من قومك هرگز بستال قوم نه مسلمانیگی الا من قد آمن مگر اغا چه ایمان راوڑه فلا تبتئس پس غم مخوره بما كانوا يفعلون اغا چه دوی کوي واصنع الفلك بأعيننا زمونږ تر مخه کشتی جوړه کوه وحینا زمونږ په حکم سره ولا تخاطبني فی الذین ظلموا او ما ته ظالمانو متعلق مخامخ کېږه خبرې کولو سره انهم مغرقون بېشکه دوی ډوبېدونکي دي ویصنع الفلک او نوح کشتي جوړوي وکلما مر علیه ملأ من قومه هر کله چې تیریږي په د باندې د قوم د سردارانو نه خلق سخروا منه د پورې خندا کوي قال ان تسخروا دورته فرمایل ان تسخروا که تاسو خندا کوئ منا مونږ پورې فانا نسخر منکم بیا به مونږ هم تاسو باندې خاندو کما تسخرون څنګه چې تاسو خندا کوئ فسوف تعلمون زر دی چې تاسو پته ولګي من یأتیه عذاب یخزیه چا باندې راځي دا رسوایی والعذاب ویحل علیه عذاب مقیم او چا باندې راښکته کیږي هغه همیش والا عذاب حتی اذا جاء امرنا پس وخت چې زمونږ حکم راغی وفارت تنورو بیبي هوا هغه تنور نه اوبه راپورته شوې قل نحمل فیها من کل زوج اثنین مونږ ورته ووې اینو کشتی کې د هر جنس نه دوه جوړې سواره کا و اهلک او خپل کورال الا من سبق علیه القول مگر چا باندې چې الله قلم له مخکې نه تیر شوی ومن آمن او هغه چا چې ایمان راوړی وما آمن معه الا قلیل او د باندې ایمان راو نوړو مگر د شمار کسانو یعنی هغه اتیا کسانو وقال ارکبوا فیها بسم الله مجریها اوه نوح علیه السلام سواره شئ په دې کشتۍ کې الله په نوم سره د دې ګرځېدل دی و مرساها او الله په نوم سره د دې وزېدل دی ان ربي لغفور رحیم بېشکه زما رب ضرور بخونکی مهربان دی وهي تجري بهم في موج کالجبال دا کشتۍ دوی اوچت کړل روانه شوه په چپو کې داسې چپې چې د غرونو په شان وې ونادا نوح ابنه آواز ورکړ نو خپل زوی ته وکانه فی معزل هغه په یوه کناره باندې و یا بنی ارکب معنا ای زما بچیه مونږ سره سور شه ولا تکن مع الکافرین کافرانو سره مه کېږه قال سآوي الى جبل ز پناه علم یو غره کې یعصمنه من الماء چې آب ما له اوبو نه بچ کی قال لا عاصم اليوم من امر الله نن د الله له عذاب نه څوک نشي بچ کېدی نوح وې الا من رحم مگر چا باندې چې زما رب رحم وي وحال بینهما الموج او را پرېوته د دوی دواړو په منځ کې چپه فکان من المغرقین شو دا نوح والزوی له ډوبېدونکو نه وقیل یا ارض ابلعي ماءک ویا سماء اقلعي مونږ ورته ووې ای ځمکې خپلې اوبه رابار کا ای اسمان خپلې اوبه ونیسه وغیظ الماء او اوبه وچې شوې وقضی الامر کار تمام شو واستوت علی الجودیې کشتۍ په غره د جودي ودرېده وقیل بعدا للقوم الظالمین وی فرمایل لرې دې وي الله له رحمت نه بې انصافه خلق ونادا نوح ربه نو خپل رب ته آواز وکړه فقال ربي ان ابني من اهلی بېشکه زما زوی خو زما د کور والو نه دی و ان وعدک الحق بېشکه ستا وعده رښتونې ده وانت احکم الحاکمین او ته له واړو نه ښه
لوی حکم کون کہ قال یا نوح اللہ ورتو فرمائے اے نوح انہو لیس من اہلک دا نه د ستا د کور والو نه انه عمل غیر صالح دا بد عمل او فلا تسألنی اے نوح مانا سوال مکو ما لیس لک به علم او شیز متعلق چتا ته علم نوی انی اعذک بے شک زتا تنسیت قوم ان تکون من الجاہلین آدا چتا نادانانو نمکیگا قال رب انی اعوذ بک و اے رب زما زدستا پناه غواړم ان اسألک آدا چزو غواړم ما لیس لی به علم اغا شیز چما تا د علم نوی و الا تغفر لی او کتما تبخن ونکی و ترحمنی پما رحم ونکی اکم من الخاسرین زبا شما نقصان چتون کنا قیل یا نوح بت بسلام منا ورطویل شو اے نوح راخکت شی زمونږ له جانبه په سلامتیا سره و برکات علیک برکتونه دی په تاسو باندې وعلا من معک او هغه امت چې ستا سره دی و امم او هغه امت سنمتعهم چې مونږ به دوی ته دنیا کې اوسېدل ورکو ثم یمسهم منا عذاب علیم بیا به مونږ دوی راکاږو درد والعذاب ته تلک من انباء الغیب دا د غیب خبرې دی نوحیها الیک چې مونږ تاسو ته وحی کوو ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا نتوی د دې علم لرونکی محبوبه او نه دستا قوم دی نه مخکې فاصبر اے محبوبه صبر کوه ان العاقبة للمتقین بېشکه ښه انجام لپاره د پرهیزګارانو دی